أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا تیر رکو کې موږ د دې وضاحت کړو چې اسرائیل دا د عبرانی ژبې لفظ دی او اسراء په عبرانی ژبه کې عبد ته ویلی شي او ایل چې کوم دی دا الله ته ویلی شي چې معنی شوه عبدالله، او دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګڼو نومونو نه بعد دا حضرت یعقوب علیه السلام دی چې د دوه نومونه وو، چې د یو نوم یعقوب او بل نوم عبدالله، او دا په دې وجه باندې بنی اسرائیلو ته دا لفظ ذکر کړلی شو چې دې ته د دې خبرې پته ولګي چې دا د یو ډیر شریف خاندان او د یو ډیر شریف انسان اولاد دی چې هغه تعبیر په اسرائیل یعنی عبدالله سره کیږي، د الله بنده. او بیا اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کئ تاسو زما هغه نعمت چې ما په تاسو باندې کړی دی. وانی فضلتکم علی العالمین، او یقینا فضیلت می درکړی تاسو ته په نورو خلقو باندې، تاسو ته ما بهتری درکړی ده، او تاسو ته ما ویلیو چې هغه فضیلت او هغه انعامات او هغه بهتری د هغې ذکر به مخکې راځي. اوس به انشاءالله العزیز هغه منګه یو یو ذکر کوو چې دا کم قسمه انعامات دي او کم قسمه فضیلتونه دي چې دې خلقو ته الله تعالی ورکړي. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بچو د یعقوب علیہ السلام یاد کئ نعمتی التي نعمت زما هغه انعمت علیکم چې کړی مې دی په تاسو باندې دغه نعمت. وانی فضلتکم علی العالمین، او یقینا فضیلت درکړی ما تاسو ته په نورو عالمینو نورو خلقو باندې. په دې آیت کې خطاب اصل کې هغه یهودو ته دی کوم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې موجود، او عموما داسې کیږي چې پلار او نیکه باندې کوم احسانات وکړی شي د هغې نه د هغه اولاد هم فایده اخلي، او دا خبره منګه عموما طور په خپل سترګو سره ګورو هم. نو په دې وجه باندې دغه اسرائیل دغه بنی اسرائیل کوم چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په دور کې موجودو نو هغوی مخاطب کړل، یعنی چې ستاسو پلارانو او ستاسو نیکونو سره کم انعامات او احسانات شوي دي نو هغه په حقیقت کې په تاسو هم شوي دي چې تاسو د هغې اولاد دي، او تاسو ته هم د هغې فایدې حاصلې دي، ځکه چې پلار او نیکه ته چې کومه فایده حاصله شي نو هغه در نسل دا را رواني او د هغې نوی نسل ترنه فایدې اخلي. واتقوا یوما لا تجزي نفس، دغه نعمتونه خو به مخکې انشاءالله العزیز یو یو ذکر کوو، خو دلته دې ته حکم کیږي چې تاسو باندې چې ما کم انعامات کړي دي او کم بهتری ما تاسو له دغه موجوده خلکو په وخت کې تاسو ته ما بهتری په هغوی درکړې وه، نو تاسو هم یو کار وکئ، او هغه دا دی چې واتقوا یوما، ویریږئ تاسو د هغې ورځې نه لا تجزي نفس چې بدله به نشي ورکولی یو نفس عن نفس بل نفس ته شیئا د هیڅ یو څیزه، یعنی یو نفس به د بل نفس هیڅ قسمه په کار رانشي. د دې ورځې نه مراد ورځ د قیامت ده، یعنی د قیامت په ورځ باندې به دا رشتې دا خپلولۍ دا انعامات او احسانات او اکرامات د یو بل دا به ختم شي. دغه ورځ چې دغې ته نفسي نفسي ویلی شوې ده، هر سړی به د خپل ځان په فکر کې او د خپل ځان غم به کوي، نو د هغې ورځې نه ویریږئ چې څوک به چاله څه فایده نشي ورکولی، څه په کار به یې نشي راتللی،
ولا يقبل منها شفاعت او نه به قبلیږي د دغه نفس د طرف نه څه شفارس د بل چا د پاره به څوک سفارش هم نشي کولی. ای وندا چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د حشر په میدان کې احتساب نه شروع کیږي او خلک ډیر زیات تنگ شي او د انور بم د یو نیزه راښکته شوي او ور سړی به په خولو کې ډوب ولاړي او دا خلک به دومره تنگ شي دومره چې بیا به په جنت او دوزخ هم نه خو صرف په دې چې اوس الله تعالی حساب کتاب شروع کی نو هر یو پیغمبر لبا دا خلک زی او سوال او منت به کوي وته خو یو پیغمبر بم د دې خبرې طاقت نشي لرلی چې د الله مخې لور شي او دا سفارش وکړي. او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا به دا خلک ماته ووایي نو زه به د الله تعالی مخې ته ورشم خو ما ته به یو څو کلمات وښیي او د هغه کلماتو نه وروسته به بیا چې کوم دی نو زه سفارش وکړم او الله تعالی به زما شفاعت قبول کړي او احتساب به شروع کړي. نو دا په دغه ورځ باندې به د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د شفاعت او د سفارش نه بغیر بل د هیچ چا شفاعت نه قبلیږي. ولا یؤخذ منها او نه به اخیستلی کیږي د دغې نفس د طرف نه عدل څه بدله څه فدیه دا به هم نشي اخیستلی کېدلی. یعنی نه به څوک چاله خپل نیکۍ ورکولی شي مونځ روژه زکات وغیره چې دا دې زمانه واخیستې چې خیر دی د په تله کې دې واچولی شي او نه به څوک د چا دپاره سفارش کولی شي. ولا هم ینصرون او نه به د دې مدد وکړلی شي څوک مددگار به هم ثابت نشي چې دغه خلک د عذاب نه بچ کی او د الله تعالی د قهر نه بچ کی او د جهنم د اور نه بچ کی. هیڅ څوک به داسې څوک ناصر او مددگار د پیدا نشي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یاد کې هغه وخت چې نجات درکړو موږ تاسو ته خلاصې درکړو موږ تاسو ته من آل فرعون د لښکر د فرعون نه یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب ناکاره عذابونه سخت عذابونه به تاسو ته رسول چې د هغه د فرعون هغه عذابونه ډیر مشهور دي په دې قرآن مجید کې به مخکې راشي چې په خي طرف چې په خپو باندې میخونه وهل او ښی لاس ګس خپه یا ګس لاس ښی خپه دا کټ کول دا د هغه په سزاګانو کې شاملې وي. یذبحون ابناءکم چې ذبحه کول به زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او پرېښودلې به ښځې ستاسو یعنی لوڼه ستاسو. دا زامن به ولې ذبحه کول او جنکۍ به ولې پرېښودلې نو دا څه نجومیانو فرعون ته یو پیشنګویي کړې وه چې په بني اسرائیلو کې به یو داسې یو هلک پیدا کیږي چې د هغه د لاس نه به ستا د بادشاهي ختمه شي. په دې وجه چې په بني اسرائیلو کې به کوم هلک پیدا کېدو نو فرعون حکم وکړو چې دا وجنئ. بس دا هلک خو پته لګي نه چې کوم هلک به خو بس یو به نو چې ټول هلکان موږ وجنو نو هغه هلک به هم پکې مړ شي. دا د بني اسرائیلو واقعه دې ځای نه ذکر کیږي او په دې کې دا یو خبره ذهن کې کېنوئ چې قرآن مجید دا اساطیر الاولین نه دی دا د پخوانو خلکو د قیسو کتاب نه دی خو که چېرته څه ځای کې قیسه ذکر شوي د تیرو قومونو نو د هغې مصلحت دا دی چې دا بطور سبق بطور عبرت دا موږ ته ذکر کیږي چې تاسو ته دینه عبرت واخلئ او سبق او نصیحت ترنه واخلئ. نو په دې وجه باندې موږ ته د بعضې قومونو د هغوی د عذابونو د هغوی د ناکردو او د بدو اعمالو ذکر کیږي. دلته هم د بني اسرائیلو د واقعې ذکر شروع شو خو چونکې واقعه ډېره زیاته اوږده ده
او په مختلفو صورتونو کې په مختلفو سپارو کې د دې ذکر لګ لګ راغلی دی. نو موږ به د مقیم مناسبت سره هغه حصه ذکر کوو د قصې چې کومه د دغه آیت سره تعلق لري او کوم دغه آیت د هغې متعلق نازل شوی. نو موږ به هغه حصه صرف ذکر کوو. ټوله قصه د سر نه د آخره پورې ذکر کول زمونږ مقصد نه دی. زمونږ مقصد صرف او صرف دا دی چې موږ په قرآن باندې پوه شو. نو چې کوم آیتونه موږ وایو د هغې ترجمه او د هغې تفسیر به موږ کوو چې د هغې سره کوم تعلق وي. لکه څنګه چې ما تاسو ته د یذبحون ابناءکم په ترجمه کې دا وویلې چې دا د دغې پیشنګویۍ په وجه باندې به هغه دا کار کوو چې هلکان به یې وجل او جینکۍ به یې پرېښودلې. او دلته چې کوم ذکر اوس د بني اسرائیلو د دې قصې کېږي نو دې کې ډېره پورې قصه چې کوم ده نو هغه قرآن دلته کړې ده، خو په مختلفو آیتونو کې ذکر شوی دی او هغې ذکر قرآن مجید په دې رکوع اولني آیت کې وویلي وفرمایل چې اسرائیل لذکروا نعمتي التي انعمت علیکم، ما په تاسو نعمتونه کړي دي، هغه نعمتونه یاد کړئ او تاسو له مې فضیلت درکړی هغه مې یاد کړئ. نو اوس هغه انعامات ذکر کیږي. نو په دې سلسله کې اوس د انعاماتو ذکر دی. نو موږ به د انعاماتو ذکر کوو، اگر چې ډېره حده پورې پکې قصه هم ذکر شوې ده ځکه چې دغه انعامات دا یو قصه ده. وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم، او په دې کار ستاسو کې بلاء ازمایش او امتحان دی من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی. اوس په ذالکم کې دوه خبرې دي. که چېرته په دې کې اشاره د ذبح او قتل ته نو دا ذبح او قتل دا مصیبت دی او په مصیبت کې د صبر امتحان یي چې آیا په دې صبر کې دا کس کامیابیږي او که نه، یعنی په دې مصیبت کې څومره صبر کوي. یا په ذالکم سره اشاره خلاصی ته ده ځکه چې د آیت په اول سر کې نجیناکم لفظ ذکر شو، تاسو چې نجات مې کله درکړو تاسو ته هغه وخت تاسو یاد کړئ. نو که په ذالکم کې ابناءکم یذبحون ابناءکم یعنی قتل ته اشاره نو بیا خو دغه خبره شوه. او که چېرته نجات ته اشاره نو بیا دا خلاصې دا هم یو نعمت دی او په نعمت کې د شکر امتحانی بیا، ځکه چې صبر او شکر دا دواړه څیزونه دا د امتحان نه خالی نه دي. خو یو څیز به په غم کې تکلیف کې وي او بل څیز به په خوشحالۍ کې. نو چې دا پته ولګي چې یو انسان باندې خوشحالي راځي نو آیا دی په دې خوشحالۍ کې څومره چې کم دی خوشحالي م امتحان دی، خو چې دی په دې امتحان کې څومره کامیابیږي. او مصیبت او تکلیف دا هم امتحان دی چې دی په دې صبر او مصیبت او په تکلیف کې په دې امتحان کې څومره دی کامیابیږي. نو کذالکم کې اشاره چې کومه یوه تاسو واخیستله دواړه ټیک دي نو معنا د دواړو ټیک ده، ځکه چې صبر د مصیبت په وخت کې دی او یذبحون ابناءکم دا یو مصیبت دی چې زامن د سړي ذبح کېږي. نو دا اوس امتحان دی او ګران امتحان دی، خو په دې کې کامیابېدل ضروری دی او پکار دی. او وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کې نجات خبره ده. نو نجات چې کوم دی دا یو نعمت دی او دا نعمت چې دی نو دا امتحانی، دا امتحان د صحیح دا د شکر ایستلو چې په کاردار په دې نعمت باندې انسان شکر ادا کی، شکر وباسي. او اسم په قرآن مجید کې بل ځای کې الله فرمایي ولئن شکرتم لازیدنکم، چې تاسو زما د نعمتونو شکریا ادا کړله نو زه به دا نعمتونه ستاسو دپاره زیات کړم. ولئن کفرتم که چېرې ناشکري مو کړله نو ان عذابي لشدید، بیا یقینا زما عذاب ډېر سخت دی. نو په دې وجه باندې دا ظاهرول دي چې دا سړی په دې نعمت شکر کوي او که نه کوي. او د دې نجات او خلاصې دا هم چې کوم دی نو یو امتحان دی. نو چې آیا دی په دې امتحان کې دی څونه کامیابیږي، شکر کوي او که نه کوي، صبر کوي او که نه کوي. او مصیبت کې هم یعنی یذبحون ابناءکم
نو دواړه معناګانې ټیک دي. بهرحال الله تعالی فرمایي چې تاسو هغه وخت یاد کړئ چې کله موږ نجات درکړو تاسو ته د فرعون د لښکر نه او د هغه د درباریانو نه، د هغه د وزیرانو نه، د هغه د ملئی او د سردارانو نه، چې تاسو ته یسومونکم سوء العذاب، چې تاسو ته به سخت عذابونه او سزاګانې در رسولې، او ستاسو زامن به ذبح کول او ستاسو لوڼه به پرېښودلې، او په دې کار ستاسو کې ازمایش و د طرف ستاسو نه عظیم لوی. یا بنی اے بچو اسرائیل د یعقوب علیہ السلام، اذکرو یاد کئ نعمتي التي نعمت زما هغه انعمت چې کړی مې دی علیکم په تاسو باندې، وانی او یقینا زه چې یم فضلتکم فضیلت مې درکړی تاسو ته علی العالمین په نورو خلقو باندې. واتقوا ویریږئ یوما د هغې ورځې نه لا تجزي چې بدله به نشي ورکولی نفس یو نفس عن نفس بل نفس ته شیئا د هیڅ څیزه، ولا یقبل منها او نه به قبلولی کېږي د دې نفس د طرف نه شفاعت سفارش، ولا یؤخذ نه به اخیستلی کېږي منها د ده نه عدل څه فدیه څه بدله، ولا هم ینصرون او نه به د دې مدد وکړی شي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یاد کې هغه وخت چې نجات درکړو موږ تاسو ته من آل فرعون د لښکر د فرعون نه، یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب ناکار عذابونه، یذبحون چې ذبح کول به ابناءکم زامن ستاسو، ویستحیون او پرېښودلې به نساءکم لوڼه ستاسو ښځې ستاسو یعنې لوڼه ستاسو، وفي ذلکم او په دې کار ستاسو کې بلاء ازمایش و امتحان من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.